چې کوم سړی منکر حدیث دی هغه بالکل منکر کتابي یو منکر حدیث په دنیا کې راشي یو منکر حدیث او د دې د مونږ ته د حدیث نه علاوه چې دینو وضاحت د موږ څومره چې احکامات دي دا به ټول د زموږ سره مني او کنه مني نو د قرآن کریم نه انکار کوي. زمونږ اعتراض دی په منکر حدیث هر څوک چې مونږ له دې خبرې جواب راکړي چې دا مونږ ته الله رب العزت څنګه ښودلی دی په قرآن کې وایي خیراته. السلام علیکم ورحمت الله. مونږ سره نوې ټاپک چې مونږ په هغې باندې انشاءالله تعالی نور زمونږ خبرې به په هغې انشاءالله راځي. دا سلسله الآیات فی اثبات الروایات دی. د قرآن کریم آیتونه د احادیثو د اثبات دپاره چې د هغې نه منکر حدیث دپاره بله لار نشته چې هغه ومني او که نه مني نو د آیت کریمه به بالکل نه مني. او تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې کوم سړی انکار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو نه کوي هغه انکار د قرآن کریم نه کوي. خو موږ ته چونکې ښي یو څیز او کوي بل څه هاتي کې دانت کانے کې اور دکانے کې اور هغه قصه کوي. یو خبره ډېره عجیبه کوي دا موږ لیکلی دی روایات نو دی تاسو ته وایي یاره یہ دین روایات میں کو گئی او نو چې دین روایات میں کو گئی نو روایات زمونږ یو د اردو روایات دی. اگر روایت چې کوم دی یا روایات چې کوم دی هغه رسمونو رواجونو ته ویل کېږي. یو روایت دی چې د هغې نه راوي راځي. راوي چاته ویل کېږي چې هغه موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې را نقل کوي. دغه ته راوي ویل کېږي. د روایات هغې ته ویل کېږي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام او د صحابو پاکې خبرې موږ ته راغلي. نو موږ هغه آیتونه دلته کې تاسو ته ښیو چې په هغې کې اثبات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو د پاکو خبرو دی. استدلال کو ګوره ځان پوه کوي په دې خبره باندې چې موږ وایي دلته کې آیت کریمه هم لیکلی دی. دا د سورة بقرې آیت دی. ځان له بیا کتلی شئ 238 نمبر 239 نمبر دو آیتونه دي. یو منکر حدیث دی په دنیا کې راشي یو منکر حدیث او د دې د مونږ ته د حدیث نه علاوه چې دینو وضاحت وکړي. د موږ څومره چې احکامات دي دا به ټول د زموږ سره مني او که نه مني نو د قرآن کریم نه انکار کوي. دا بس 1.5 سال اخیری خبر هم دا ده. الله رب العزت قرآن کریم کې مونږ ته وایي وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. تاسو چې دی نو حفاظت د منځونو وکئ خاص کر د هغې صلات وسطا. بیا مفسرین او محدثین احادیثو کې صحابه ډېرې معنی د وسطا کې هغې کې نه پرېوځو. وقوموا لله قانتین الله رب العزت ته په عاجزۍ باندې ودرېږئ. پته ولګېدله چې دا خبره د ودرېدو خو دا خو راځئ دی خو بس فإن خفتم فرجالا او رکبانا که تاسو یریږئ ترجمه اسانه دا ده. فإن خفتم که تاسو یریږئ په یره کې یئ مطلب دشمن عمله کله کوي نو فرجالا او رکبانا تاسو یا داسې چې دی نو یوازې پیادل چې کوم مونځ دی نو هغه وکئ. یی په داسې حال کې وکئ چې په سورلی باندې یی. د دې خبرې خو موږ ته الله رب العزت ذکر ښودلی دی او موږ ته معلوم هم دی او دا په صورت نساء کې زموږ سره راځي ذکر د دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت وی وإذا كنت فیهم کله چې ته په دې کې واقمت لهم الصلاة او دې چې دی نو ته مونځ قایمئ او ټیم د یارې د اذا ضربتم فی الارض کنه چې سفر کوئ او هلته کې در باندې عمله کېږي جهاد لځئ نو د هغې طریقه کار څه دی؟ د هغې یو طائفه به ودره یو ډله به ستا سره ودرېږي. فلتقم طائفتن یو ډله به ودرېږي بله ډله به مخامخ دشمن ته ولاړئ. قرآن کریم دی دا تاسو بیا ځان له کتلی شئ. ورپسې راځئ نو بیا فرجالا او رکبانا دا پکې هم شته دی چې جمع نه کېږي نو یوازې وکړه او که نه په سورلی باندې وکړه چې زی هر طرف ته چې د مخشو ځا بس کوئ. دا طریقه کار دی. راځو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن باندې شئ چې په امن باندې شئ نو فاذکروا الله بیا الله رب العزت یاد کوي کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده. زموږ استدلال له دې ځای نه دی چې کله امن راغی د یرې نه بچ شوی د یرې مونځ خو دغه خو چې کله د یرې نه بچ شوی او امن کله راغی په اذا امنتم امن راتلل شو تاسو په امن باندې شوی امن راغی نو مونځ به اوس هغسې کوئ چې تا ته الله ښوولی. الله تا ته څنګه مونځ ښوولی مونږ ته وښایه که نه ته خو مونځ ته ډیوټي وایي چې هغه ته تقریبا لا تر د 1923 د خلافت د غورځېدو نه واله تر اوسه پورې تا هغه ډیوټي ونه کړه. ټول عمر دې هسې بې ځایه تېر کوم
چې امن شو نو بیا الله رب العزت یاد کوي په مانځ سر چې الله یادای کما علمکم الله هغه سی به یادای څنګه چې تا الله خو درکړي. زمونږ اعتراض دی په منکر حدیث هر څوک چې مونږ له دې خبرې جواب راکړي چې دا مونږ ته الله رب العزت څنګه خو دلې دی په قران کې وای خیراته دا به تخامخ راځي ای حدیث ته چې جبرئیل لاغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د اول ورځ ټول منځونه وکړو په اولنی وخت کې په دویم ورځ چې راغی نو په اخیری وخت کې ټول منځونه وکړو او د دې په میز کې ستاسو ټول امت لپاره ټیم دی کېدی جبرئیل چې څنګه قران کریم راوړیو دا سیمونږ له د مست طریقه راوړی و کما علمکم څنګه چې تاسو ته الله خو دنه کړی دا ما لم تکونوا تعلمون پاغه باندې چې تاسو پینې پوي دی تاسو چې پینې پوي دی الله درته خو دنه کړی دا مخکې چاله د مست طریقه ورتله چې څنګه به کومه او الله رب العزت د طریقه خو ولي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصلوا کما رأیتمونی اصلي دا سیموس کوي لکه څنګه چې ما اینه هغه سیموس کوي کنه او هغه دینه معلومه شول چې الله رب العزت مونږ ته خودلې دا جبرئیل را لېګل د بخاری به منی دلته کنه منی نو تر قران کریم آیت نه منی ښکارا خبره دا کوم منکر حدیثو چې هغه د وې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث چې کوم دي دا نه منم احادیث دې نه منی نو د الله رب العزت د کتاب نه منکر دی او انکار من الكتاب چې دا و سره بالکل لازمی نو چې کوم سره منکر حدیث ته هغه بالکل منکر کتابي ځان ته اسی وي چې مون کتابیان یو او ځان ته د قران کریم طرف ته نسبت کوي وې د قران ولا ډله یو په قران پس روان یو خو د قران نه مني کنه دا آیت یو مني